أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې فرمای والذین هغه کسان یسعون چې کوشش کوي مهنت کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې نو د آیاتونو په یادولو کې نه دا خبره مطلب نه چې آیاتونه یادای نه فی ابطال آیاتنا زمون د آیاتونو په باطلولو کې لګی چې د آیات په څنګه باطل کو د دې د حکم با څنګه ختم کو ول خبره مکه لک والذین هغه کسان یسعون چې دې سعی او کوشش کوي مهنت کوي فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا زمون د آیاتونو په باطلولو کې معاجزین زمون د عاجز کولو د پاره چې منګه عاجز کی اولائک دا هغه کسان یا اولائک دا کسان فی العذاب فعذاب کې محضرون حاضرولی بشي دی په عذاب کې حاضرولی شي. الله دې وساتي. الله وی چې څوک زما الله رب العزت فرمای چې څوک زما په آیاتونو کې لګیای چې د دې حکم ز ختم کم دا احکامات ز باطل کم د دې د غرزولو کوشش کوي د خرابولو نو الله رب العزت فرمای وی دغه کسان به عذاب ته حاضر کړي شي. الله وی قل تو ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انسان چې دا یو سیز نه بغاوت کوي د دین اوړي د یو دوه وجو بوړي یا به دنیاوی پیدوي دنیایی پیدې د واجب دې تشاکي او یا به چې دی ظاهرا منصب د دنیا چې دی اغه د واجب دې د غسیز مخالفت کوي نو الله رب العزت فرمایي ک د خېټې د پاره کې او ک د منصب د پاره کې ک د منصب د پاره کې نو تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. ګوره الله رب العزت دا دواړه ځان ل ذکر تعز من تشاء وتذل من تشاء بل زوی بابل آیات کې ورپسې تؤتي الملك من تشاء وی الله رب العزت عزت ورکوي چې چاته وغواړي او الله رب العزت ذلت ورکوي چې چاته وغواړي یعنی د چانه چې عزت والی نو حدیث شریف کې راځي وي چې دا ټول انسانان دا راجم شي د بنی آدم په عزت ورکولو باندې په یو بنده باندې متفق شي نو دا چې الله ول عزت ورکول نه غواړي دا ټول انسانان د عزت نشي ورکول خلاصه خبره ده او چې یو کس له الله عزت ورکول غواړي دا ټول انسانیت راجم شي دا کائنات راجم شو دی چې منګه ذلیل کو نو دا کس بی عزت کیږي نه بس اسانه خبره ده چې الله در سره من نوی رحمانا کل اخکر در سره وی یک تنہائی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو بس کیسا ختمہ نو الله رب العزت فرمای نو اوس دا بادشاہی ځان ل ذکر کړو عزت ځان ل ذکر کړو نو بادشاہ به وی خو خدای به عزت نه ور کړي بادشاہ بم وی مرتبه ورته حاصل شي خو عزت بینی خلک ورپسې کنځلې کوي ماشومان بم کوي مشران بم کوي لیونی بم کوي سم بم کوي نو بادشاہ به وی خو عزت به نه یو کس به غریب وي وس به نه هیڅ بم نه بخبو به پیزارم نه الله به عزت ورکړي د خلکو په زړونو کې به عزت پروت وي کمزوري وي د امام احمد بن حنبل رحمه الله متعلق راځي چې کله وفات شو
نو 100,000 کسان شیخ زکریا رحمه الله صاحب د فضائل اعمال وی چې دا هغه په جنازه لیدلو باندې دا مسلمانان شوي او عام علما لزر لیکي وی به چې بای دا یو ملنګ انسان او غریب او دل چې دین خدای پاک دومره عزت ورک بل طرف ته د کشاندا غالبا مامون الرشید متعلق راځي چې داغه په وخت کې یو پیرا عبد الله ابن مبارک رحمه الله چې دی دا غالبا بغداد ته راغی نو ډیر شور او شغبو دی داسې د بالاخانې نه ښځې تماشا وکړه نو دی خاوند ته وی چې دا څه دي هغه ورته چې دا داسې یو عالم دی هغه راغلی دی او خلک د هغه دیدار له راوتي دی کتوله نو دا ټولې لارې ځکه بندې دي هغې ورته وی بادشاهي خو دا ده بادشاهي خو دا ده بغیر د لالچه چې دی د هغه کتوله راوتي دي نو الله وی بادشاهي به ورکم عزت به نه او عزت به ورکم بادشاهي دی ورسره نه او چاله دواړه په یو ځای باندې ورکم نورونه لانو لکه صحابه کرامو ژوند ته وګور خلفای راشدین یا نور نیکبخته چې کوم مشران نو الله رب العزت فرمایي همدغه شان چې دا انسان دی به د دنیا د پاره لګیای او یا به چې د ظاهري منصب د پاره لګیای نو قل تو ورته وایا ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ربی یقینا رب زما یبسط الرزق دی پاره خوي رزق لرا لمن د هغه چا د پاره یشاو چې وی غواړي الله چې غواړي نو رزق ولا پراخه کی ډیر کی سو ولا بیا رزق تنګولی نشي خلک الکه اوس پورې غریب وې اوس په خدای داسې احسانو کو سم راوريږي او چې الله راټینګي الله وي من عباده د خپل بندګانو نه ويقدر وتنګوي له د دې بنده د پرسوک الله رب العزت ويقدر وتنګوي ولا الله رب العزت له د لپاره الله تعالی رزق تنګي بیا لګیای منډ تړوي نو کریم نشتا کارم نشتا داچ زمکم نه خرسيږي او بای زما چې دینو پیسې په کور کې ختم شو بیماران امراته پراته دي نو الله پر اتنګ کی به هیڅ کوم څه نشو چې الله د باندې رزق بن کی الله اندو ساتي الله دې فراخ د حلال رزق نصیب الله وی وما انفقتم هغه چې تاسو لګوي نفقه کوي صدقه کوي من شيء د سسیزنا نو داونه وی چې بای صدقه می ورکړه خیرات می ورکړه بس نقصان ماشاء الله وی فهو بس دغه الله رب العزت يخلفه عوض باور کوي دغه الله به دې عوض او بدله ورکړي ها الله دې را نصیب کړي الله وی وهو او دک الله رب العزت خیر الرازقین غره د رزق ورکون کوي دي نو غره رزق ورکون کې څوک دی الله و یوم یحشرهم الله رب العزت فرمای فکم ورس چې براجمه کی الله رب العزت دلرا جميعا دا ټول فکم رس براجمه کی الله رب العزت دیولرا جميعا طول ثم یقول نو بیا به الله رب العزت فرمای چې دا ټول مخلوقات راجمه شي نو الله به فرمای للملائکه فرشتو ته هؤلاء آیا هم داخلگو د مشرکانو کوئی بازیو هغه به فرشتو ته بنات الله ودا د خدای لوریانی دي نعوذ بالله من ذلک نو چې راوی غواړي نو الله رب العزت ورته فرمای هؤلاء آیا داخلگو اسم اشاره ده داخلگو ایاکم چې ستاسو کانو یعبدون ودی چې عبادت کو ستاسو بندگی کوله تاسو ته زمال ریان وي جزاک الله دغه خلق دی نو قالو دا پرشتي به ورته وي سبحانك خدایا تعالی را پاکی دا انت ولینا تزمن دوست انت ولینا تزمن دوست من دون الله فزید دیو د دې پزید تزمن دوست دا خو نه دی خو د ځان نه دا کارونه کړو بلکې دوی چې یعبدون الجن دی عبادت کو د مخلوقات خفیو د پټو مخلوقات د جناتو چې دی عبادت کو اکثرهم اکثریت د دوی بهم په هغه باندې مؤمنون یقین کون کیو ایمان راوړون کیو په جناتو باندې به ایمانونه راوړو بل ځای برام شو قران پاک کې
چې کوم علاقې ته بدله مثال په طور هلته به ځنګل نو دا یو عام رواج هم جوړ شوی پلانکي د ځنګل مشره دې کې چې کوم دیو یا چې کوم پلانکي سیز دا مشري زه د هغه په نوم سره پناه اخلم اسلام راغی دا ښه رسم و رواج یې ختم کړ نو الله رب العزت ته به وایي دا فرشتې چې خدایا دی خو په جناتو باندې ایمان راوړو او اکثر په هغې باندې یقین کوونکي په هغې ایمان راوړونکي نو فالیوما پس نن ورځ لا یملکو مالکان به نه وي بعضکم ځنې ستاسو لبعض د ځنو دپاره لا حول ولا قوة نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د څه ضرر ونقول ومونږ به ووایو الله وایي مونږ به وایو او به فرمایو للذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړي ذوقو وسکه عذاب النار عذاب د اور التي هغه کنتم بها چې تاسو یې په دې باندې تکذبون انکاریان دی عذاب لرم دروغجن ګڼو تاسو په دې باندې دروغ ویونکي وی چې دا عذاب دا دروغ دی نو نن تاسو چې دغه عذاب دا وسکه الله هم دو ساتي الله وی و اذا تتلى عليهم او دا وی داسې په الف لام رامیان دي کله چې نازل شي علیهم په دیو باندې آیاتونه زمونږ بینات واضحه ښکاره خبره نو چې ښکار دی خو ویني مبرهنه وي ښکاره وي صداقت والا وي رڼا وي نو دې څه وایي قالو دی وایي ما هذا سدی دا ندی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ندی دا الا رجل مگر یو بنده دی یریدو چې اراده لري ان یصدکم دای خو نه وي چې بای سمې تمراړي الټه به وي اراده لري ان یصدکم چې بن کی تاسو لرا عما د هغه سنه کان یعبد آباؤکم هغه چې عبادت به کو تاسو پلار نیکو ساسو پلان نیکو بچی دا چا عبادت کو دا غینا منی کوي ګوري دا غینا ونړي دا غینا ونړي یعبد آباؤکم وقالو او وای دی مونږ چا د غیرتمن وایو مونږ هغه د غیرتمن وایو چې د پلان نیکو دشمنی خپالي مونږ هغه د غیرتمن نه وایو چې د پلان نیکو دوستانه خپالي مونږ هغه د غیرتمن وایو چې هغه ښه رواجونه راټینګ کړي پخوانی هغه کس ته غیرتمن نه وایو چې د دې ټولو خرابو رواجونو خلاف یکتا په میدان کې ودرېږي چې نه شریعت چې سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سوی الله رب العزت چې څه فرمایي موږ به هغه کو د هغې سره زه ولاړ یم استاد محترم مولانا قاری صاحب چې دی موږ ته کم چې دا اسلامیه مدرسې قاری طارق صاحب دامت برکاتهم العالی الله په عمر کې برکات واچي هغوی زمان یا وفات شوه وی ټول خاندان یو خوا یو زه بل خوا یو زه وی ما ورته چې یو لشکبر به سیوا بنې شریعت کې نشته سیوا موږ خو پرې راشه څه پې جوړو سفر پې جوړو لاندې د هغه نه تپوس وکړه چې هغه غریب به په کمالي موږ پې راولو آخري ارامګاه هغه نه تپوس کړی دی آخري ارامګاه په باران دی رحمت شو که څه شبنم و پلانکي وی څه کیسه رخته صرف رواجونو ته پراته او عبرت خو دومره زمونږ نه روک شو چې اوس یې ورته مخکې نه بورډونه هم لګولي کفن تابوت پلانکي شي تیار دی بس چې مړ کېږي سمدلاسې ور رسوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا الله رب العزت فرمای چې کله په ولستل شي زمنګ آیاتونه ښکارا نو دی وای نه دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رجل یرید مگر یو بنده دی چې اراده لري چې بن کی تاسو لرا د هغه سنه یعبد آباؤکم چې بندگی به کول تاسو پلارانو د هغه تاسو پلارانو به چې د عبادت کوو چې دا غینم منکی دا سه کار در سره کوي نو اوس هغه پلان نکوي که کار صحیح کو که غلط کو دې ته نه کاته خو چې پلان نکم څه کو نو هغې نه منې کوي اوس که غلط کو نو یې خیر دی کو دی خو چې به یې د هغې نه منې نه کي
نو موږ هم اوس که چېرته غلط رواج نو هغه نه ختم او که سمه طریقه مثال په طور د غم خادې طریقه ده سمه ده چا کرا آسان حساب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د آل جعفر د پاره تاسو چې دی طعام تیار کې او کور ته ورولېږئ نو که دا کلي راغونډ شي او دوه روټۍ راواخلي او 3 ورځې یو کور ته ورولېږي او تلکاري د چا پې کور خو نه روانېږي د هغه به په شریعت باندې به عمل وشي د هغه په کور کې به لوګي ونه شي او دې خوا به په حدیث باندې عمل هم وشي او د مېلمنو نه چې د مېلمنو نه به زیاته وي چې دا ټول لوباسي داسې بېسه چې روټۍ ته تو راتو کېږي او غم خادی کې په ټوله دعا کې به یې نه ویني او 12 بجو ده چې دې هلکان هم پکې بعضې حاضر او د غم حادی تصور د سره هغه اکثر اوس مشران پکې نه کېني نو کشر به څه کېني د کبر طریقه نو چې کم سم دی هغه خو موږ پرېږدو او کومه چې د تختې حلوا ده چې مضبوطه یې ونیسه پرې نه دی ګورئ اسخا په اسو خوړی هم نشي داسې حلوا همړي به داسې حلوا بغیر اسو خوړی هم نشي ابای زنانه بګي موږ تړه خرابوي ما د واده غر تړه نه خرابوي چې غوښه پکې غټه پرته الله یې معافي وکړي من راغلی ده په حدیث کې مپخوې پکې من راغلی ده صفا من راغلی اوس دار چې خپل تپرودات یا عمل پې نشي کولی یا کمزوروالی دی یا بل څه چې کینی یا مجبوره یو چې د چا وس کی او د چا وی چې ډایرک په ډایرک زه په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوم نو چې د نږدې ځای وي هغه به په کلي کې کم از کم چې دون 22 ته خو رارسي چې څه ناڅه عمل خو وکړو که نه پنسي خو اوچتې کړو دا مونځونه خو کم از کم صحیح کړو دا خلک خو چې دې طرف ته راولو دا خپل د چا بچي وي بچي کشران مشران چې څه ناڅه عمل خو وکړو څه خو وښایو که نو نشته په خپل کورو انقلاب به د ځان نه جوړی انقلاب به پانی راشي ته به ګورې د وختونو د بدلون ورځې نږدې دي دا انقلاب به ته د ځان نه راولې د ځان نه دې شروع نه یې چورې سم نه کېږي ته بل ته صرف ګوتې نیسي نو مه کوې یو مشران دې سره په خدای یقین وکړئ دا مشران نه کوي په غلطه باندې د ځمکو کیسه راشي دا ټول پرې راغونډېږي که نه راځئ چې راغونډ شو مشران چې کینی او په دې باندې سلاو کې چې هلکه نن نه پس چې کوم ځای مړی وشي روټۍ به چې دی په دې خپل کم از کم د دې کلي نه دا ښه رواج شروع شو ښه رواج امام شاه ولی الله رحمه الله فرمایي اسلام نه دی منع کړ بد رواجونه لکه د جاهلیت په زمانه کې چې دی هغې به سل اوښان اغشتل اسلام راغی سل اوښان یې برقرار وساتل کوم چې انسان مړی وکړي کس ده اسلام برقرار وساتل نو چې یو دا کورونه راجمع شي روټۍ روړي ورته چې ته به یې ته به پخلی نه کوې په کور کې 3 ورځې چې روټۍ هېڅ شی نه کړي بیا د هغه کوي ځان له چې څه کوي یا دې وکړي بیا رجل یرید ان یصدکم چې منع کي تاسو لره عما د هغه څه نه کان یعبد آباؤکم چې بندګي به یې کوله ستاسو پلار نیکو او ته په خدای یې نو که د دغې دپاره خلک قرضونه کوي ټول عمر بیا هغه قرض نشي ادا کولی خو وایي چې ونه شرمېږم قرضونه ولا ټول عمر بیا سر لاندې وړي لقمان حکیم صاحب خپل ځي ته وایي چې قرض مه کوه قرض د رضې چې دی دا د سر لاندې کېدل دي چې سر به د ټوله رض لاندې چې د پلانکي طرفه را باندې اواز ونه شي دې طرفه اواز ونه شي او د شپې غم دی غم به یې در سره وقالو شریعت منع کړی د هغه سینه چې ستا په وس کې نه یوته کې وقالو مونږ نه وایي دا مونږ خیرخه چې تا خیرات چې څنګه انسان مړ شو د ده بدن نه ساه ووته د ده مال چې دی دا ټول وراثت ته لاړ ډایرک په ډایرکه وراثت ته لاړ د هغه په وراثت کې که څنګه د ده حق وي مثال پته وه دغه نابالغ ماشوم دی د ده هم پکې حق دی چې تا خیرات وکړو د نابالغ ماشوم د طرفه د هغه حق پکې چرته لاړ دا تا ګناه وګټله که دا تا ثواب وګټه مشترکه ما د نر زوی شه د خپل مال نه بیا وکړه وروسته ورپسې سم خیرات ورپسې وکړه چې نوم نه وي او د نوم چې پکې نه وي هغه موږ نه کوو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هرګز یې نه کوو ځکه چې زه پټ خیرات وکړم نو بیا خو چا دا نه وي چې پلانکي 10 دیګه پاخه کړو پلانکي پکې دومره غوښې اچولې وقالو او وایي دي ما هذا نه دی دا الا دا قرآن عغیب هم دا کیس دا اوس هم موږ وایو ما دا نوې کیسې دی نوې جنرال او نوې دودی کې
قرآن ته الله رب العزت او دا دین نه دا په ارزه کې یو شانی ته چې کتابونه ګور ارزه کې رواجونه د ارزه ځان لې دلته یو رواج دی شیخ ادریس صاحب وی زه یو علاقې ته تلم یار ته به ورپسې دا من ورپسې الواګان تقسیمو و یغي ورپسې کباب تقسیمو مته دا اوس گزاره کولن تاسو بدای کوم گزاره نه کوي ویمار دی چې دا ولې وی چې په دې مړی باندې لږه سخته تیره شوې ده د داخله چې دا نو دا لږه پیکا شوې چې ترسکون شي ما بیا ولا په خوله کې داسې دیګ دی نو چې سم کار کی کباب ولا خوله کې دی بیا خشاش بيد امیر رحمت الله علیه په اغلاط العوام کې لیکلي وي زمونږ په علاقه کې رواج دی چې دا کومه زنانه مړه شي نو د هغې په خپو باندې نکریزې ولګوي ایمان ته چې نکریزې ولې لګوي وی چې دا فرشتې وپېژني چې دا ښځه ده چې تاسو ته کوي چې وی پیژني چې ښځه نه الله دې معافي وکړي نوې کیسې وقال الذين وی پیشو مې مخې ته وړېده نو څه چارې مور ورته زر خیرات ورکړه دا ښه نه ګورې ښه بیا ورته سم خیرات ښایي 10 روپۍ ورته مه ښایه وقال الذين الا افک مفترا مگر سو اغا الا افکن مگر دا دروغ دی مفترن جوړ کړی شوی داسې دروغ دی د قرآن متعلق به وي چې دا وقالو وای دی ما هذا نه دی دا قرآن الا افکن مگر دروغ مفترن جوړ کړی شوی الله دې وساتي داسې خبرې به کولې وقال الذين او وای هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی للحق د حق په باره کې لما جاءهم هر کله چې راغی دیو ته ان هذا نه دی دا الا سحر مبین مگر ښکاره جادو ده دا خو ښکاره د اثر نه منکر نه اثر یې منه ګوره اثر یې مني خو اثر له غلط رنگ ورکو د قرآن خو خپل اثر او عربو په فصاحت او په بلاغت پوی د ظالم زامنو په یو محفل کې به 300 اشعار په یو ځای یادو پوی د په خو اغیل رنگ بدل ک منګ مسالې اکثر رنگ بدل کو بل تو خوایتو کو نو رنگ به ولا بدل کو یا اثر اشتا خدا د جادو اثر دی اعوذ بالله من ذلک وما اتیناهم الله وی موږ نو ورکړي دیو ته من کتب س کتاب یدرسونها ای يعلمونها چې دی تعلیم حاصل او داغه وما ارسلنا موږ نه در علی ګل الیهم دیو ته قبلک مخکستانه من نذیر سوکویر ورکونکي نو بعض علما چې دینو 28 یادې 2800 سال 1800 پورې وغیرہ یعنی د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام دغه نه پس دغه خطه ته یعنی د عربو ته د ته پیغمبر نو راغی هغه ته مراد وما ارسلنا من نور علیګل الیهم دیوتا قبلک مخکستانه من نذیر سوکویر ورکونکی وکذب الذین او دروغ غنلو هغه کسانو من قبلهم چړوان دي د دیونو وما بلغوا الله دا ندی رسیدلې وما بلغوا دا ندی رسیدلې معشار ما اتیناهم معشار اغل سوی حصے د هغه ته ما اتیناهم چې مونږ غیله سور کړو غیلم چې کم عقل ور کړو هغه چې کم اوسم د غرونو په ویخونو کې یا کم احرام مصر یو څه بل څه چې جوړ کړی دي نن هغه په سات عجوبو کې شمار دي نن هم د هغه عبادت دا چې دا کم ده دې د موږ سره کندرات یو څه بل څه پاغه سيزونو وخت کې چې کوم آبادې کړی دي نو الله رب العزت فرمایي چې غیله چې ما کم عقل کم پوها کم سور کړو یا کم طاقت مې ور کړو چې د کجوري بوټي ته بلاس واچو هغه به روباسه د بیخه الله وی چې غیله ما سور کړو دله مې دا غیله سمې سم نه ور کړی ندی وجه دا یو دی د پیغمبري داوی کړي ځان له سبلا کیسیم جوړ کړي الله والا چینل دی الله والا جی هغه کې وی یو ځای کې چې د فرعون او یو سبس دا زمانه دی چې دا د زمانه ډیره ترقی کړي او دا دغه پور راغلی هلیکاپټر پور راغلی او پلانکی شي پور دا کیسې مې د کیسه پکې دا څنګه دی کلی کې یو ملګرو اسمو ناغه چرته وی مېره ته تبلیغ لته څنګه ملګرو کې هغه ته وی چې فرعون چې دی دا دونه خپې وی لکه دا کیشته نه وی د دې نخپې وی بیا عجیبه کیسې نو بیا ورته وی چې دغه داسي ورته او فرعون چې دی کله چې دغه شته خدال ته 400 کې بیا بل امیر صاحب دام پکې نال د 400 کې ناغي ته وی تقریر کوغه ته وی چې داسې کار دی چې د موسی علیه السلام کله فرعون د لری نه ولید چې موسی علیه السلام روان دی وی هغه ته وی چې زه جیب ته ختم تاسو را پای چنچا کې راځي وی موسی علیه السلام چې دی پترس تماچه را ګولې وی پنځدار سات به چوري خطرې پکړې پنځدار سات
الله دې مات وما بلغو نو دا خلک بیا چې دي نو سادهګان وما بلغو معشار تبلیغ نه چرته سادهګانې غریبانان خو زمینداران خلګي پکې په محنتو کې تیار کی هغه بیا تا ته ودرېږي اراده د قرآن او د الله او د دین خبره وه په خدای یقین وکړه زمینداران یې د هغه زوی بیا لوی نه لوی عالم جوړ شي طارق جمیل صاحب پلار چې دی عام کس نو هغه چرته غریب داسې راغلی و امیر صاحب ته پته رایا چې اجتماع له سوکتلي اکثر چې په بسترې ډډه والي سره ایښي هغه مودی دا پاخه امیر صاحبان هم اکثر ودی موږ خو پکې چکرې و خو دې پکې ودی اکثر نو هغه وایي چېرته تبلیغ نه امیر صاحب راغلی چا ورته وایي چې څه دې پکې زده کړو یو د ځان نه اوس ایتونه جوړولی شم وایي دویم نمبر دا چې په ناسته خوب کولی شم وما بلغو معشار ما کار یې ډېر وکړه الله رب العزت ته موږ لم توفیق راکړي اجتماع را روانه ده ټول ورته تیاری وکړي الله رب العزت ته راله توفیق راکړي هر بنده د کوره تیار شي او سبا د ختم نبوت عالمي اجتماع ده سبا او بله ورځ او بیا ورپسې عامې زموږ دغه اجتماعګانې را روان دي الله دې کامیابي کړي او الله دې اخلاص من کې پیدا کړي وما بلغو او دې نه دي رسېدلې معشار ما لسم د هغه طاعتین هم چې موږ ورکړي وو هغې ته فکذبو رسولي نو هغې انکار وکړه زموږ د پیغمبرانو نه فکیف کان نکیر نو الله وایي زما عذاب بیا څنګه و فکیف څرنګه و کان نکیر عذاب زما چې زما انکار یې وکړو نو الله وایي عذاب مې څنګه ورکړه الله هم دې بچ کړي والذین او هغه کسان یسعون چې سعی کوي فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې کوشش کوي فی ابطال آیاتنا زمونږ د آیاتونو په باطلولو کې معاجزین زمونږ د عاجز کولو دپاره اولئک دغه کسان فی العذاب په عذاب کې محضرون حاضرولی بشي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ربی یقینا رب زما یبسط الرزق پراخوي رزق لره لمن یشاء چاته چې وغواړي د چا دپاره چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو لره ویقدر تنګوي له د دغې دپاره د چا دپاره چې وغواړي وما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من شی مفرد رول او په معنی د جمع سره د نو من اشیاء د څیزونو نه فهو یخلفه نو دغه الله رب العزت به عوض ورکړي د دغې وهو خیر الرازقین او دغه الله رب العزت بهترین د رزق ورکوونکو نه دی الله دې پراخ او حلال رزق را نصیب کړي و یوم په هغه ورځ باندې یحشرهم چې راجمع به کړي الله رب العزت دوی لره جمیعا ټول ثم یقولون بیا به الله وفرمایي للملائکة فرشتو ته هؤلاء آیا دغه دي آیا داو یاکم چې ستاسو کانو یعبدون ودي چې په دنیا کې عبادت او بندگی کوله چې ستاسو بندگی کوله قالو نو وایي ورته دا فرشتي سبحانک خدای پاکی د تعالی را انت ولینا ته زمونږ دوست من دونهم په ځای د دوی باندې بلکې دوی یعبدون الجن بندگی به کوله د جناتو اکثر د دوی بهم په هغوی باندې مؤمنون یقین کوونکي وو ایمان راوړونکي وو فالیوم بس نن ورځ لا یملک مالکان بنوي بعضکم لبعض ځینې ستاسو ځینو دپاره نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د ضرر ونقولو موږ به وفرمایو للذین هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی دی ذوقو وسکې عذاب النار التي عذاب هغه کنتم بها تکذبون چې تاسو یې باغې باندې انکاریان و اذا په هغه وخت کې تتلا علیهم چې ولستلی شي په دیو باندې آیاتونه زمونږه بینات ښکاره واضحه قالو وای دی ما چې هر کله چې ولستلی شي په دیو باندې زمونږ آیاتونه واضحه نو دی وای ما هذا ندی دا پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رجل مگر یو داسې بنده دی یریدو چې اراده لري د څه شي ان یصدکم چې بند کړي تاسو لره عن ما د هغه څه نه کانه یعبدو چې او بندګي به کوله آباکم ستاسو پلار نیکونو وقالو وای دي ما هذا ندی دا قرآن
الا افک مفترن مگر دروغ جوړ کړی شوی وقال الذين وای هغه کسان کفرو چې کافران دي للحق په باره د حق لما جاءهم او ویل هغه کسانو چې کافران دي په باره د حق هر کله چې راغی دیو ته ان هاذا ندی دا قرآن الا سحر مبین مگر سحر ښکارا الله مې دې خبر نو ساتي وما آتیناهم او موږ نو ورکړی دیو ته من کتبین موږ نو ورکړی دیو ته څه کتابونه چې دی به د هغې تعلیم حاصلولو وما ارسلنا او موږ نو رالیږلي الیهم دیو ته قبلک مخکې ستانه من نذیر څوک ویره ورکوونکي وکذب الذین او دروغ ګڼلیو کسانو من قبل هغه کسانو من قبلهم چې وړاندې د دیو نه وما بلغو دی نه دي رسېدلي معشار ما څه حصې د هغې ته 1% د حصې د هغې ته یا لسمه حصہ د هغې ته ما هغه څه آتینام چې موږ ورکړي و هغې ته فکذبونو بس دي تکذیب وکړو رسولي د پیغمبرانو زما فکیف کان نکیر نو بس څرنګه و عذاب زما الله رب العزت موږ د خپل عذاب نه بچ کړي